دا راته ووایه دلته کې د دې سکول څه مسله ده چې تاسو ټول دلته کامیدین راغونډ شوي او هغه مسلې تاسو د کله نه دي او په هغې کې تاسو چا ته تللی که نه یې تللی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. باچا صاحب زه خو اول ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو مونږ د غریب خانې ته راغلئ مونږ هم ټایم راکړو. دا زمونږ مشران دي ټول ولاړ دي، مونږ کشران یو حق هم نه جوړېږي د خبرو، خو چونکې دوی وایي چې یاره یو کس پکې خبره وړاندې کوي. زمونږ د دې سکول مسله دا ده چې د تېر مۍ نه زمونږ یو ټیچره ده د دې سکول د فزیکس او د میتس ابو چوټۍ ده، نو چوټۍ خو د هغوی یو حق دی، خو لکه کې د ماشومانو مستقبل مسله ده. تېرو څلورو میاشتو نه ټیچره نشته مونږ سره، نو ماشومان چې کور ته راشي نو مونږ ته وایي چې یاره پاپا مونږ ته تکلیف دی، کلاس نه کیږي، سبق نه ښودلی کیږي. نو زه ورته کله په موبایل کلاسونه والم، کله په یو څه. خو زمونږ د سکول کې اکثریت د داسې خلکو دی چې هغې غریبانه څه کور کې د نیټ سیسټم هم نشته، ټچ موبایل هم نشته. ماشومان پلاران چې کوم دي بې تعلیمه دي، هغه به پلار لکه مثال دا کاکا شو دا کاکا شو، یا مثال په طور باچا صاحب شو، دی ماشوم له څنګه کلاس په نیټ راغواړي، زه به راوغواړم، دی به راوغواړي، دا به راوغواړي، دی څنګه راغواړي؟ بې تعلیمه مثال یو سړی. نو مونږ دې کې ما ډیو صاحب ته درخواست هم ورکړو، فیمیل ډیو ته تقریبا په 13 هفته کې 10-12 دن د هغې مو شو. نو ما ته ته بېغمه شه، هغې کې هم د اوسه پورې هغوی چېرته یو کس د دغه لپاره نه دی رالېږلی ویریفیکیشن دپاره چې یاره مونږ د دې ماشومانو حال معلوم کړو. د تېرو څلورو میاشتو نه تقریبا د مۍ نه راواله د دې ټایمه پورې دا کم سے کم 15 میاشتې روانې شوې، اوسه پورې مونږ سره د فزیکس او د میتس ټیچره نشته. مونږ پرنسپل سره ما بار بار رابطه کوم، زه د وایب په ترو باندې ټلیفون ورته میلاو کوم، دوی سره خبرې وکړي. پرنسپل صاحب دا یو ماته دا ووایي چې مونږ سره د دې څه حل نشته. زه څه وکړم؟ یوه ماشومه د 9 په کلاس کې د دوی سره صرف یوه ماشومه چې د دې هلک هریره ده هغه په راغلې ده، هغه هم په دونه کم مارکس چې بالکل مثال هغه مطلب دا لکه په ټول سکول کې د نه هم صرف یو ماشومه دا زمونږ د پرنسپل هم ذمہواري جوړیږي چې آیا ستا سره ټیچره نشته، ته له هغې له متبادل بله ټیچر ارینج کړه. چې ته نشې ارینج کولی دا ستا هم ذمہواري، بیا ته کلاس چې ته نشې اخیستی نو څه طریقه خو به ولکې که نه. باچا صاحب ستاسو د راتلو ډېره شکریا چې تاسو راغلل او زمونږ دا معاملات مو کتله. دلته په دې سکول کې چې کوم دی نو مسله دا ده چې زما خپله چې دی نو 2 نوره دي او یو مې ورېره ده، هغوی دلته دې سکول ته راځي. علن کې چې دی نو زما په دې نورو کې چې دا کومه مشره لور چې دا کم ده نو دا به په هر پیره کې دی نو په دې کلاس کې فسټ راتلله ماشاءالله. دا زما ورېره چې کومه ده نو سخت کالي سره چې کوم دی نو هغه راغلې ده، خو هغې هم نمبر ډېرې کمې دي. مطلب دا دی فس یو ماشومه پاس شوې د هغې هم نمبر یې کمې پاس، د هغې هم نمبر هغه ټاپره ماشومه وه که نه. نو زما خپله چې دی نو یو ورېره ده، 2 مې پکې چې دی نو لوڼه دي، هغه دې سکول ته راځي. خو مخکې چې د دې سکول کومه کارکردګي وه هغه اوس فی الحال نشته دی که نه. او په دې خبره باندې مونږ چې کوم دی نو دا ټیچران هم نه بدنامو، چېرې لکه دوی چې کوم دی نو لکه اوس ټیچره چې نو په چوټۍ باندې ده او دوی دا دوی چوټي کړې ده او دوی ولې نه راولي که نه. خو صرف مونږ دا سوال کوو چېرې لکه زمونږ دا ماشومان په دې سکول کې ګڼ دي، ټیچران یې کمې دي، چې د دې په ځای باندې بله ټیچره راشي او د ماشومانو تکار وکړي به زمونږ دغه روان دی چې ټیچره نشته تقریبا د 4 میاشتو ده. د دغې وجه ده چې د دې ته پکار چې هم د دغې په ځای دي یو ریپلیس ټیچره یا دغه کړې وه چې مطلب دغه شان سټوډنټانو ته د دې په ځای سبق ښولی، نو دا مسلې به او دا اهم مضامین دي، بیخي اهم دي، ځکه چې میتس او فزیکس نن سبا په مضامینو کې نه نو له سره سټوډنټ مخکې نشي تللی. او ماشومان تاسو ته بار بار لکه بیانام کوي چې لکه استاده نشته دی. ډېر او تقریبا زموږ په کور کې هر یو ماشومه چې کوم دی یا دویمه درېیمه ماشومه دلته کې د هغوی راځي او دغه شان دغه کوي چې یاره مونږ ته د فزیکس او د میتس ډېر زیات تکلیف دی او د هغې د مسلې د وجې زموږ سبجیکټ چې کوم دی نور داسې څه مسلې دي په دې سکول کې څه شته؟ بس صرف دغه مسله مخې ته راغلې ده تر اوسه پورې، او مخکې یو ماشومه وه د هغې څه مسله وه نو هغه هم دوی سره دلته کې څه زیاتیات ورسره شوي وو چې ماشومې د وی چې بیا ته خپل مور او پلار راوله، نو هغې د وجې چې هغې بیا والدین رانغلل نو هغه ماشوم هم د دې نه بیا سکول پرېښی دی. نو خاص کر د ټیچرانو دغه وجه ده چې یاره خلک رویه ماشومانو سره هم ټیک نه ده جی، او ماشومې بیا تعلیم پرېښوده. جی دا مسله دغه د یو ټیچر ده چې د هغه فزیکس او د میتس ټیچر ده، هغه په موقع باندې نشته، په چوټۍ ده، خو د هغې متبادل بله ټیچر هم دلته نشته دی. او ولن کې چې زما خپل لور دلته اوس میټرک دې زه نه کړی نو هغه میډم ورته وایي چې ته راځه دلته کې کلاسونه اخله، خیر دی موږ سره ټیچر نشته. نو داسې څه بندوبست اوسه په دې لپاره 19 میاشتې وشولې. ګرانو کتونکو تاسو کتل دلته کې د سکول مسله ده او دا مسله غټه ځکه ده چې لکه د ماشومانو د مستقبل سوال دی. ماشومان چونکې لکه دلته کې هسې هم کمزوري شوي دي او د هغې دا ریزلټ چې لکه د 9 په کلاس کې صرف یوې ماشومې د پاس کېدو اعزاز حاصل کړ دی، هم په ډېرو کمو نمبرو باندې. دا لکه د دې سکول دپاره هم لکه ډېره د بدنامۍ خبره ده چې لکه یو داسې سکول چې هغه لکه په یو داسې ایریا کې دی چې هلته ډېر په مشکله باندې خلک ماشومان سکول ته پرېږدي او هغه ځای چې لکه دلته کې
دا لکه یو خواهش پلار لري چې لکه زما بچی ته په سکول کې تعلیم صحیح ملاو شي. نو که چېرته کې دلته داسې څیزونه وي نو د دې خو چې تپوس لومبې وکړی شي چې لکه د څلور نیمو میاشتو نه یو ټیچر ولې نشته. بیا که چېرته کې دې وایي چې دا چوټیانې مې په دې کې دا 2-3 میاشتې، نو د هغې نه پس چې بیا کله سکول کولاو شوی دی تر اوسه پورې ټیچر ولې نشته دی. دا ډېر اهم مضامین دي. دغه لازمي مضامینو کې ټیچر نه وي نو ماشوم زده کړه نشي کولی. چې ماشوم زده کړه نشي کولی نو هغه بیا په امتحان کې پاس کېدی نشي. چې هغې نتیجه هم دغه ده چې لکه دې سره په نهم کې صرف یو ماشوم پاس شوی دی. دلته کې موږ په دې شیشه باندې لکه د هغه واکدارانو نه د هغه چارواکو نه دا مطالبه کوو چې کوم لکه د ایجوکیشن سیستم باندې ناست دی، هغې باندې د هغې قبضه ده، د هغې اجارهداري ده چې کم از کم د ولس ته نور څه نشي ورکولی نو د دې د غریبو بچو ته تعلیم ورکړي. جی سعید باچا صاحب تاسو ډیره مهرباني چې تاسو د عوامو आवाज د پاره دلته زما آفیس ته راغلی. ټایم هم واصلو. اصل کې داسې کار دی چې ګرمیانو چټیانې ختمې شوې 1 سپتمبر نه ماشومانو سکولونه کولاو شو. چونکې زمونږ فیمیل سکولز دي، ګرل سکولز دي، نو فیمیل ټیچرز هم پکې ظاهره د فیمیلی او هغې سره بیا خپل د هغې فیمیل بیل ایشوز دي د میل په نسبت میټرنټي او داسې حوالو سره عدت لیو شي، میټرنټي شي. نو دغه سکول کې دا ساينس ټیچره ده، هغه همدغه شان د هغې د میټرنټي لیو ایشو ده. نو هغه میټرنټي لیو باندې لاړله د سپټمبر 1 ویک کې راغلی وه، خو د سپټمبر 2 ویک نه هغه په لیو شوې ده. د هغې د لیو کیس هم د هغې سکول لا اوس پروسس کوي. خو دې دوران کې د هغې هیډ مسټرس خپل لږ ډېر کوشش کړی دی، ټمپرري ولا لږ ډېر ارینجمنټ کړی. خو مونږ هغې دپاره اوس کوشش کوو، اپلیکیشن مونږ ته میلاو شوی دی. انشاءالله مونږ ګورو چې چېرته هم سکول کې مونږ سره ټیچر اویلیبل ده، نو یو ورځ به کې به انشاءالله هغې ته به مونږ د هغې ټیچرې په ځای 2 میاشتې دي 3 میاشتې دي مونږ به هغې ته د هغې ریپلیسمنټ وکړو او ماشومان به انشاءالله